الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. سورة التوبة 97 نمبر آیت. د دې 97 نمبر آیتنا اخوا د هغه منافقینو باز ته چې کوم باندو کې په شړو کې اوسېدل او د دې ځکه نه پورې د هغه منافقینو باز تیر شو چې کوم مدینه منوره کې دننه اوسېدل. نو الله تعالی وایي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. د باندو منافقان چې کوم دین دا ډېر سخت دی په کفر کې او په منافقت کې واجدر او ډېر لایق دی الا يعلم حدود ما انزل الله چې دوی ونه پیژني احکام هغه چې الله تعالی نازل کړي علی رسوله په خپل پیغمبر باندې. د دې مطلب دا دی چې په باندو کې چې کوم منافقان دي څنګه خاریو کې اوسېږي داسې باندو کې هم شته، خو د باندو منافقین او منافقت دا د خاري د منافقینو نه ډېر سخت دی. دغه شان د دوی کفر د باندو والا او کفر د خاریو والا د منافقینو نه هم ډېر سخت دی. رحم دلی په دوی کې نشته او د هغې وجه ذکر کړې ده چې وجه دا ده چې دوی په داسې دوی په عذرونو کې خو د اسلام او د ایمان هغه درد نشته او ماحول یې هم د اسلامي نه دی، ځکه چې په شړو بیابانونو کې د قرآن درسونه نه وي، قرآني تعلیمات نه وي، نو په دوی طلب هم نه کوي، ماحول هم برابر نه دی، نو دوی د عدالت د احکامو نه بالکل ناخبره پاتې شو او چې کله ناخبره پاتې شو نو دوی په اخلاقو کې په طبیعت کې سخوالی پیدا کېږي. کله سړی د شریعت نه خبر نه وي، په زړه کې د الله تعالی یره نه وي، د طبیعت ډېر سخت مزاجي چې کومه ده نو د سخت مزاجي په وجه باندې د دوی کفر او د دوی منافقت هم سخي په مقابل د خاریه کې چې کوم خلک په خاریه کې اوسېږي که څومره هم ګمراه شي لیکن هغوی کې انسانیت رحمدلي سیوای هغوی په ډېرو خبرو باندې پوهېږي، اگر چې په عمل کې نه وي خو پوهېږي پې د ماحول اثر فی. نو د باندو کفر او منافقت دا د خاریو د کفر نه سخت شو. یو حدیث مبارک کې نبی علیه السلام داسې فرمایي چې من سکن فی البادیة فقد جفا. کوم خلک چې مستقل باندو کې اوسېږي او د هغوی سره دین د حاصلولو سهولیات برابر نه نو فقط جفا دا د ځان سره ظلم کوي، ځان خرابوي. اگر چې ځینو روایاتو کې داسې هم دي چې په آخر زمانه کې به بهترین خلک هغه وي چې معاشره به دومره فتنو سره مخامخ شوي چې سره به بانډې به بچي او خلک به د خپل ایمان د حفاظت دپاره بانډو ته وخېږي او هلته به څاروي ساتي نه به راکوزېږي. نو وایي دا به بهترین خلک وي، لیکن هغه حدیث مفهوم بل شان دی، هغه بدل شو. ځکه دا کم خلک چې خطرې د وروسته کوم چې فضایل ذکر دي نو دا داسې خلک دي چې ایمان لري، په هر څه پوه شوي دي، د دغه ایمان د محفوظ ساتلو دپاره بانډو ته وختل. او دا اولني خلک چې کوم دلته ذکر شوي دي نو دوی مستقل بانډو کې اوسېږي، د اسلام نه اړولو خبر نه شو، نو دې دواړو کې ډېر غټ فرق دی، غټې فاصلې دي پکې. والله علیم حکیم، الله تعالی خبردار او حکمت والا دی. یعنی داسې منافقین او کفر او منافقت الله تعالی ته پوره معلوم دی، نو چې ته پوره معلوم دی نو سزا به وله هم پوره ورکړي. حکیم حکمت والا دی، په الحال یې نه رانیسي، دا خبره د حکمت د ځکه نه رانیسي، پورې نه رانیول دا بنا دی په حکمت باندې. الله تعالی حکیم ذات دی، نو څوک اعتراض نشي کولی چې په الحال په عذاب رانغی، نو جواب یې وشه چې الله تعالی حکیم دی. الله تعالی موقع ته ګوري، په هغه موقع رانیسي. چونکې منافقین د دین او شریعت نه خبر نه دي، کوم چې باندو کې دي هغوی چې کوم منځونه کوي، کومې صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، صرف په دې بنیاد یې ورکوي چې مسلمانان موږ ته کافران ونه وایي، یاره سره جنګ ونه کړي، یاره باندې ټیکس او جزیه ونه تړي، د دغې یارې نه زکات ورکوي او ځینې منځونو کې حصه اخلي، لیکن عقیده یې د ایمان نه ده او د ایمان نه قطعا خبر نه دي. نو دا وروستني آیات د هغې دپاره دلیل دی. الله تعالی وایي من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. بعضې د باندو والاونه اعراب دا جمع د اعرابیون ده، اعرابي باندچي کس ته ویل کېږي چې باندو کې اوسېږي، هلته د ژوند سهولیات برابر نه وي، تعلیم او تربیت پکې نه وي. نو باندچیان چې کوم دي من الاعراب بعضې د باندچیانو
من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي ما هغه څه ينفقو چې خرج کوي مغرما تاوان د الله تعالی په دار کې چې کوم صبر کوي دغه ته سوچ تاوان ښکاري چې بس رانه لاړې سزې نه نیسي بې پیدې شي او تخکاری په دې وجه باندې ډېر مسلمانان هغه الفاظ او اصطلاحات او نیم ته مخصوصولای شي چې په دین په لار کې خرچه کول هغه په عقیده کې عبادت شي کډر کدا سو خیال کړی نو کله چې د چانه یو شی ضایع شي نو غوي یاره بس پلان کې میکار وکړو پیسې میلاو نو شي بس ته جماعت کې خټي ګټي دې سړي عقیده دای چې جماعت کې خټي ګټي کول آسیا په شی پیدا نشته نو دې ټکی نه معلومي کې دا چې د خلکو بزرګونو کې د ایمان درد د جماعتونو فضایل د هغه د جوړول او دومره لوی اهمیت دا غي نه دی قطعا خبر نه دی یی قائل نه دی ځکه د خوشي مثال ورکړي چې جماعت خټي ګټي ځکه جماعت خټي ګټي خو ضایع شي نه دی کنه بهترین څه دی دغه وړ غټ فضایل دي نو الله تعالی وای د منافقینو کې ځنې خلک دسي دي چې هغه نسی هغه څه چې خرج کوي په لار د الله تعالی کې مغرمن تاوان نو سوال دا چې به ور کوي ولی نو جواب یې مخکې ذکر شو چې زکات خو دین خامخا خستل کیږي او شربت اخستل کیږي خو اسلامي حکومت خو به ماپ کوي نو البته او یا بدی د خپل کفر اظهار کوي زکات کافر باندې زکات نشته او چې کله د مسلمانۍ دعوی کړه د مسلمانۍ اظهار کړي دي نو مدینه زکات او سر خامخا غستل کیږي لیکن هغه د عقیده پرایز لري نه سړي بودا نو بیا د سوچ تاوان ښکاری او چې کله د زکات د وشر نه تنگ دي او عقیده د ثواب نشته نو يتربصوا بكم الدوائر انتظار کوي تاسو ته د بدو حالات دوائر جمع د دائرتون ده او دائرتون هغه حالت ته ویل کېږي چې د بد حالت نه دغه حالت نه سره بد حالت ته لاړ شي اول خی بیا خراب شي نو بده وجه باندې بده جواب کې هم د علیهم دائرۃ السوء په دوی باندې دراشي بد حالات نو دا انتظار کې بتا سو باندې د بد حالات دغه شان دوائر د گردش د زمانه ته هم ویل کېږي د کافرانو عقیده دا چې کله زمانه گردش کوي نو بده کې توانونه مرضی ګټیم پکې راځي کله یو حالات کله بل حالات نو دوی د دې خبرې په انتظار د مسلمانانو من یو بد حالت راشي او هیڅ در دنیا نه ختم شي چې موږ د زکات او د وشر نه خلاص شو دا نه ورکو الله تعالی علیهم دائرۃ السوء په دې باندې راتلون کې دي بد حالات په دې منافقینو باندې راتلون کې څنګه راتلون کې دي هغه د راتلون کې دي چې په نږدې وختونو کې به مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړي چې کله فتوحات وشي اسلامی نظام حاکم شي نو د دوی هغه ارمانونه چې مسلمانان به ختم شي موږ بیا زکات وشر نه ورکو د منظورونه به خلاص ګيري به پراغ خرو سندري به اورو دمچوري ډولکو ته بیا لاس کو په دې ارمان باندې دي نو دغه ارمان به پوره نشي او دغه ارمان به ځان سره خاور ته ويسي دغه شان د کې په اسلام باندې به عمل کوي او د اسلام معتقد نه دي نو دغه په اسلام باندې عمل کول بوته یو بوج او بالغ کاری موږ بوته یو اسمان کاری چې دا ډېر ګران کار دی ځکه چې عقیده خو ثواب نشته دی او د خو د مسلمانانو د یاري نه کوي نو الله تعالی علیهم دائرۃ السوء په دې باندې راتلون کې د بد حالات ځکه اسلامي نظام د منافقینو لپاره واقع یو بد عذاب دی والله سمیع علیم الله تعالی اوریدون کې او فوی دی دا د منافقینو دوه قسمونه دي زه ذکر شو کوم چې بد منافقین دي او په باندې کې وسیګ د باندې والے خلک دي د قران انداز د مخ کې نه بدی طریقه باندې دی چې بدی کې انتهایی اعتدال له د قران په بیان کې مکمل اعتدالي او اسلامي تعلیمات هم د ذکر تاسو یو خبره کوي یو داوا کوي د اعتدال نه مکار علی اعتدال مطلب دا د پاره کې تاسو یو سړی بد وکړو نو د سیمه وایي د پلان کې ځکه خلک وون دسي دي زما سبق یو بل شو د سری زما سره کړی و د سیمه وایي د سی ویل چې زما سره دغه علاقې یو سړی زیاتې رسې کړي دغه شانتا سره چا بد کړی دي نو دا سیمه وایي چې د پلان کې خلک د پلانې قوم خلک ټول دسي دي دا اعتدال دا زیاتې د خبرو کې اعتدال دي ته ویل کېږي چې بس هغه کس نو مواخله چې کم زیاتې کړي دي په دغه طریقه باندې د منافقین او د اسلام دشمنو عناصر اعتراضات چې دوی به د اسلام په مقابل کې دی یو کس حواله ورکوي چې اسلام نه ځکه نفرت دی چې په اسلام کې پلانګه سره پکې عالم دی یا داسې دی او هغه زما د سری بدی شي باغې کې د سری چل پکې نو د غوړ اسلام نه نړه تور دی دا د ملحدین او د اسلام دشمنو عناصر داوی دي لیکن قرآنی تعلیمات دا د چپټولو خبرو کې به زبردست اعتدال نه کارواله پچا کې چې خاصه بدونه دي داغې نه منکرېږي نه او بچا کې چې بدی خبرې دي ناغي به هم
قایل وسیږي. چونکې د بانډو خلک داسې وو چې ټول داسې یو شان د کافران نه وو چې هغوی د کفر او منافقت یې هم سخو او د الله تعالی په لارې خرچې او د تاوان ښکارېدو، ټول په یو طریقه باندې نه وو. ځینې پکې کلک مؤمنان وو چې په ښاریو کې دین زده کړی و، د دین ډېر سخت خادمان وو، د نبي علیه السلام سره سخته مینه وه، ډېر محبت یې و. چې وروستني آیاتونو کې د هغې هغه انداز به تاسو وینئ. خو لیکن د غربت د وجې نه، د مزدورۍ د وجې نه چې بل روزګار یې نه و، داسې نورو مجبورو په بنیاد باندې ختلي و بانډو کې اوسېدل. هلته به څاروي ساتل، مال به ساتو، نور کارونه به یې کول او ځان له به ګټه وټه برابروله. لیکن د اسلام سره سخت محبت و او په دې طریقه باندې نه و چې ګنې د الله تعالی د احکامو نه خبره داسې نه و، بلکې دې سره سره مستقل به د دین مطالعه کوله، دین به یې زده کوه. نبي علیه السلام سره باقاعده ملاقاتونه به یې کوله، د هغې نه به یې مشورې اخیستلې او چې نبي علیه السلام به کوم هدایت ورکول نو ټیک ټاک به یې عملي کول. مخکې موږ د زکات باره کې ویلي چې زکات په باره کې نبي علیه السلام چې کوم وفد لېږلی و نو په هغې کې یو کس داسې و چې هغه سوچه زکات ته یې ټیکس ووایو، جزیه ورته وویله او منکر شو. او د بنو سلیم قبیلې یو سړی و سلیمان نوم یې و چې دغه کس باقي نه دا چې زکات یې ورکو بلکې زکات سره سره داسې وکړله چې په څاروو کې ښه څاروي وکتل کم چې په اعلی مرتبه کې. اگر چې صحابه کرامو ته دا هم ویل چې دا موږ نه اخلو، موږ د دې نه منع شوي یو، موږ ته نبي علیه السلام تعلیمات دا راکړي چې زکات کې به درمیانه څیز رالی، بیخي صفر هم نه او په اعلی درجه کې هم نه، درمیانه به ترې اخلی. او دې صحابي ورته سوال وکړ چې زه به خپل شوق در کوم زمانې قبول کړي. ډېر خوشحاله په دې باندې چې که صحابه کرام یې زمانې قبول کړي نو ښه به نبي علیه السلام صحابه کرامو دغه نبي علیه السلام ته راوستو څاروي او نبي علیه السلام ته یې قصه وکړه. نبي علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو او دغه کس باره کې ډېرې دعاګانې وکړې. د بنو سلیم قبیلې دغه کس باره کې دا کس هم بانډو کې اوسېدو لیکن دا کلک مؤمن و. نو دا دلیل نه دی چې څوک بانډو کې اوسېږي ټول به داسې نه ده. نو الله تعالی وایي من الاعراب، بعضې د بانډو والا خلکونه، من هغه څوک دی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، ویتخذ او نیسي یعنی عقیده لري ما د هغه څه ينفقو چې خرج کوي په لار د الله تعالی کې، قربات نزدېواله عند الله الله ته. دا غوی عقیده دار چې کوم مال مون خرج کوو، کوم زکات او عشر ورکوو، د الله تعالی احکام باندې عمل کوو، نو دا مون الله ته نږدې کوو، الله تعالی زمونږ په دې باندې راضي کیږي، خوشحالي ذکر ورکوو. وصلات الرسول، وصلوات الرسول او دعاګانې د نبی علیه السلام، یعنی دې دپاره خرچه کوي د الله تعالی په لاره کې چې مونږ الله تعالی ته نږدې شو، الله پرې راضي شي او نبی علیه السلام د دې په وجه باندې مونږ ته دعاګانې وکړي. د خرچو په وجه باندې چې اصله الله تعالی ته نږدې کېږي دا مضمون خو ښکاره دی، لیکن سبب د دعاګانو ګرځول څنګه کېدی شي، نبی علیه السلام ولا څنګه دعاګانې کولې، دا مضمون وروستني آیاتونو کې په ښکاره به صراحت سره برام شي. لیکن د هغې حاصل دا دی چې نبی علیه السلام به کله د چا نه زکات واخیسته، عشر به یې واخیست، نفلي صدقه به یې واخیستله او چا به ورکړه، نبی علیه السلام به د هغې دپاره دعاګانې کولې. او قرآني حکم هم داسې و چې وصلي علیهم، دې کسانو دپاره به دعاګانې که زکات کله چې صدقه دوی نه تا واخیستله نو دعاګانې به هم غواړي. نبی علیه السلام همیشه دپاره عمل داسې و چې کله به چا څیز ورکو هغې دپاره به دعاګانې کولې. نو دغه د بانډو کې داسې کلک مؤمنان شته چې خرچې کوي دې دپاره چې موږ الله تعالی ته نږدې شو او موږ ته نبي علیه السلام دعاګانې وکړي. او دا ښکاره خبر د الله تعالی د پیغمبر دعاګانې څه عامو دعاګانو په شانتې هم نه. نو وایي داسې خلک پکې هم شته، الله تعالی وایي الا خبردار انها قربة لهم، یقینا دغه خرچې چې د دوی دغه خرچې د دې مؤمنانو لهم قربة لهم نږدېوالی لري د دوی دپاره الله ته به نږدې شي. د دعاګانو خبره یې ونه کړله چې دعاګانې به چېرته ځي، ځکه د نبي علیه السلام دعاګانې دوی په خپلو غوږونو باندې اورېدلې چې داسې داسې دعا یې راله وغوښتله، او په دې باندې هم خبره واضح وه چې د الله د پیغمبر دعاګانې خامخا قبلېږي. عام مسلمانانو باره کې هم دغه حکم دی چې کله یو مسلمان د بل غایب مسلمان دپاره دعاګانې غواړي نو نبي علیه السلام وایي دا مستجاب خامخا قبلېږي. مستجاب دعاګانې چې کوم نبي علیه السلام ذکر کړې وي نو په هغې کې د مور او پلار دعاګانې ذکر شولې چې د مور او پلار دعاګانې د بچو په باره کې خامخا قبلېږي. دغه شانته کې د غایب دعاګانې د غایب دپاره هم خامخا قبلېږي چې سړی غایب یې ته ولې دعاګانې غواړي، ستا مخامخ نه وي، ځکه مخامخ د ریاکارۍ امکان پکې هم شته. دغه شانته کې حدیث مبارک کې دی چې د انسان په اوږو باندې فرشتې مقرر دي
خیو ګمان نیک اعمال لیکي او بګسو ګماني بد اعمال لیکي دا دوی ذمہواری دي کله چې انسان لچا د پاره دعاګانې غواړي نو دغه فرشتي مسلسل د سره سمي لګي چې دا کم څه چې تغواړي د بل کس لپاره نو الله تعالی دغه سيزونه تعالی هم درکړي نو دې ټیم کې تاسو خیال کیږي نو انسان دعاګانې خو خامخا د فرشتي دعاګانې سره نه برابرېږي خو نوراني مخلوق د خطاګانو نه پاک دي نو د انسان دعاګانې به څنګه دعاګانې شرایط به برابرۍ کې برابر بنئ قبولي بشي کې قبولي بنشي لیکن دغه نوراني مخلوق دعاګانو قبلېدلو کې شک نشته خامخا قبلېږي نو هغه فرشتي ولا دعاګانې هم غواړي نو په دغه ترتیب سره به هم نبی عليه السلام دې لپاره دعاګانې کولې او دغه دعاګانو ذکر یې وشو وروسته نور باس پهونه شو لیکن دا ولنۍ خبره چې دغه صدقې چې کوم دوی وي الله تعالی ته به ځان نږدې کاو نو د هغې تایید الله تعالی په خپله باندې وکړه چې بس ما ته په دې باندې دوی نږدې کېږي واقع چې نږدې کېږي او د دعاګانو ذکر یې ونه شو چې هغه دوی په خپله باندې اوري د هغې مضمون واضح دی لیکن څنګه چې دعاګانې قبلېږي دغه شان خیري هم دي خیري بددعایي چې کوم دا چاته کول یو اسی بددعایي کول دي ضد د وجه نه هغه جدا مسله ده لیکن سړی چې کله مظلومي او د مظلوم آثار دا چې په دې مخ باندې د مظلومیت آثار معلومیږي کله د زړه درد چې کوم دی کله چې را پیدا شي نو په دې مخ باندې آثار موجود دي د سترګو کې هم د غټي غټي وخت کې ځلېږي دا ښکاره معلومیږي نو دا نمونه خیري چې چاته کې هم لازم قبلېږي او د دې بیان په یو حدیث مبارک کې هم دی نبی علیہ السلام فرمایي اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب د مظلوم د خیرونو ځان وساتئ ځکه د الله تعالی او د مظلوم په منځ کې پردې ګورې نه ډارې کې خبرې قبلېږي ډارې کې دعاګانې قبلېږي نو که دا مظلوم بیا کافر ولی نه او دا مظلوم څاروي او حیوانات ولی نه خو چې دې سره ظلم وشو خیریه وکړه نو ډارې قبلېږي په دې کې شک نه اگر چې کم خلک ظالمان نو هغه ځکه ظالمان چې خپل ظالمتوب مني نه سړي بده هغه خپل ظلم د پاره جایز تعبیرونه ګوري لیکن د انسان تعبیرونه له اعتبار نشته ظالم هغه ظالم د قرآن او حدیث په مقابل کې ظالم تصور شوی هغه د مخلوق حق ظالم تصور شوی هغه د مخلوق حق چې پټولو کې اعلی حق د مور او پلار دی د هغه د مور او پلار باغی تصور شوی دغه شان د کې د معاشري د مسلمانانو د حقونو نه باغی تصور شوی دا د مخلوق حق ظالم دی د الله تعالی د احکام مبارک ظلم دا د احکام باندې عمل نه کې د احکام مخالف شي چې کوم احکام د طبيعت برابر نو هغه عملي کوي هغه د دلایلو کې پیش کوي بلته لیکن کوم چې د خپل مزاج سره برابر نه دي نو باغی ځان ننګاره کوي او کوڅو کې وته بیانې نو هغه ته د جواب ورکړي چې ځان لپاره عمل وکړي نو پورا ده او بس پیتی وباسي نو دا دعاګانو لنډه خلاصه شو الله تعالی سيدخلهم الله زرد چې الله به داخل کی په رحمتي بخپل رحمت کی هغه مؤمنانو د لپاره بشارت ته چې کوم مؤمنان باندې کې اوسېږي او دا نمونه کلک ایمان لري دا غوړي د لپاره خوش خبریانې دي ان الله یقین الله تعالی غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی